بسم الله الرحمن الرحیم. قل نوی نبیا د لغت کتاب کې وګورم او سوچ فکر بکې قرآن کې سوچ فکر کوا او داسې نه چې د اردو او د پښتو یا د فارسی ترجمه والا قرآن شریف راوالی او یا چې ته کیسټ وورې او د هغې نه پس بیا خلکو ته شروع وکړي. راځه زه به دې په قرآن ښه پوهې کړم او راشه زه به درته بیان کوم او اردو پښتو به ګورې فارسی به ګورې او یا به چې ته کیسټ د استاذ وورې هغه به لږ په ذهن کې کښېنې او بیا به بیان شروع کړي او خپل علم به د سره ني. نو داسې کس نه ترجمه مه کوه، داسې کس ځان ته څه ډېر لوی شی وي او لوی لوی عالمانو باندې ښه دروند دروند اعتراضونه کوي، دې پسې پوهېږي. دا خطرناکه خبره ده چې علمونه در سره نه وي، نحو صرف دې نه ویلې، بلاغت ادب دې نه ویلې، علم حدیث، علم فقه، اصول فقه، تفسیر، عقاید، کلام، دا جوور علمونه دې نه خبر نه او د قرآن تفسیر شروع کی نو دې کې ډېرې مسلې راشي چې بیا پکې بند دی. د فقه مسلې پکې راشي نو بیا خو هغه دی کې د فقه تفصیل پکار دی. قرآن کې خو خدای وي اقیم الصلاة، منځ قائم کا، نو بیا پکې نور چل قرآن خو لري، هغه تفصیلات خو بیا په فقه کې به ګورئ. فتیمموا صعیدا طیبا، نو د تیمم چل خو بیا قرآن نه دی خولی، حدیث به ګورې او فقه به ګورې. نو چې تا ورسره نور علمونه نه کړي نو صرف لفظي معنا به وکړي او د اردو پښتو لفظي معنا داسې کندې ته به پرېوځي چې بیا به دا راپورته کېدو هم نه. یو ځل یو نوجوان راغی، هغه ماته چې بیګا مې کتاب کتلی ټوله ورځ او شپه په دماغ مې بوج دی. کتاب کې لیکلی دی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بکریاں چراتے تھے. وی دا کم ظالمو چې ده په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویل چې نبوت نه مخکې چیلې پټولې چراتے تھے. اردو د زور زیر پې نشته دی، ته کتلی نه دي، سوچ یې نه دی کړی او د چراتې او د چراتې فرق یې نه دی کړی. ما ورته دا چراتې تی روښانه شو تندې، خدای در سره خو وکړه. وی ما خو چې دې ظالم خو په پیغمبر علیه السلام دروغ ویلی دي، چراتې تی سرولي دي، پیغمبرانو ټولې ګډې چیلې سرولي دي. نو دې د اردو د چراتې او د چراتې فرق نشي کولی. نو عربي خو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دې کې چې فرق راشي نو څه به کوې؟ نو دې دپاره د علم ضرورت دی. بعضې دوستان وی نه، وی دې له د هېڅ ضرورت نشته، خو بس وایه خلکو ته د دې خبرې مطلب دا دی چې دا خالی ذهن خلک موږ ته کیني، موږ وله په دې دماغ کې کوم ګند ور اچو، دی به د ځانه خبر هم ني او بس وی د قرآن دپاره د علمونو ضرورت نشته دی او په خپله آیات مخکې کوي لقد یسرنا القرآن للذکر. خدای وی چې موږ قرآن اسان کړی دی، نحو صرف وغیره هېڅ هم ضرورت نشته دی. دا خلک به دې کندې ته وغورځوي. ډاکټري یوازې په انګریزۍ زده کولو نه زده کېږي چې یو سړي له ډېره ښه انګریزي ورځي او د ډاکټرۍ دا کتابونه په انګریزۍ کې لیکلي دي او بس راوالي ویې ګوري وایي زه هم ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ یا په اردو کې کتابونه راغلي د ډاکټرۍ او یو سړی راشي بس هغه کتابونه ګوري او غټ بورډو لګوي زه هم غټ ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ د مستند ډاکټر سره چې ټریننګ یې نه کړی دې سړي نه څوک علاج نه کوي. دا درزیتوب خو اسان ښکاري که نه چې په قینچه کپړه کټ کو ماشین ته مخکې کو ماشوم هم لاس تاووي او بس بخۍ والي کېږي. په دا به چې ته په کاپۍ کتاب باندې وشي چې کتابونه راوالي او په هغې کې په پنسل او په پن باندې تکي خوالي چې کټنګ داسې وکړه او داسې وکړه چې لاس دې د استاز په مخ کې عادت شوي ني نو ته به درزي جوړ شي. څونه وخت در باندې تش کاجونه کوي وروسته درته چل ښیي. نو درزیتوب بغیر د استازه نه کېږي، ډاکټري او انجینري بغیر د استازه نه کېږي،
نو دا قرآن داسې د آسان شو چې بس بغیر د استاد اردو پښتو ګورو بس زده یې کړه. نو دې دپاره د مستند عالم نه د صحیح عقیدې والا عالم نه ترجمه کوه، او چې دا نور علمونه یې نی ویلې نو دی به خطا کېږي، نو تا به هم خطا کوي. او که ته د قرآن په درس کې تپوس وکړې چې دا فلانې مسله پکې څنګه د دې قرآن کې دلته راغلله، نو بیا په دغه ځای کې به تې ګاډې خطایي. دا تپوس مه کوه. نو دې سره د دې نورو علمونو ضرورت دی چې په قرآن کې کوم ځای کې د فقه مسله راشي، نو قرآن کې به یو ټکي خو د فقه هغه تفصیل به هلته کول غواړي چې شاګرد په دې پوه شي چې د خدای پاک د دې کلام زمانه څه مطالبه ده. نو بزرګانو په دې کې ډېر لوی محنت کړی دی.